innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله سبحانه وتعالى چې دنیا کې پیران او انسانان پیدا کړو رب العالمین دا ورته ویلي چې اے پیرانو او انسانانو ورچه دا سوچ و نکئی چه من بے فیدے او عبس پیدا شویو تسر یو رز روانا دا چه پدے کی با دا فیرینم تپوس کی گی او دا انسان نبن کی گی او رب العالمین با تخبل بانی د انسانانو د پیرانو سره حساب کوي سورۃ رحمان کې دي سنفرغ لكم ايها الثقلان ایتو درنو چې یو پیرې دی یو انسان دی الله وی زرته سبستا سے حساب تا رامخ کشم حساب بسوکم امام بخاری مانا کوي سنفرغ سنحاسبه او سورۃ الساریات کې الله ویلو
چې پیران او انسانان ما بس ندي پیدا کړي وما خلقت الجن والانس سلمي پیدا کړي دي الا ليعبدون بے پیرانو کم دو قسم دی د رحمان تابدار او دویم قسم د شیطان تابدار وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا انسانانو کم دو قسم دی الذين يؤمنون بالغيب دا متقين او ان الذين كفروا دا شیطان دوستانا خو رب العالمین د انسان او د پیوری د هدایت او د خلاصی د پاره الله دنیا ته د سيزونه را لېږلي دي چې کله دا انسانان او پیوری په دې دوه سيزونو او داغی په منهج او په نقش روان شي نو الله هم ته خوشاله شي او جنت هم وګټي او جهنم نه هم خلاص شي الله دې موږ تاسو په خلقو کې وګرځي او چې کله د هغه په منهج او طریقه روان نشي نو الله هم خپکی ځان هم تبا کیو د جهنم په اور به وسوسي الله دې موږ د جهنم نه وساتي هغه دوه څیزونه چې په هغې باندې د انسان د خپل خالق سره تعلق جوړېږي نو هغه یو د الله کتاب دی او دویم د دې کتاب استاد چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم در رب العالمین کتاب نو کتاب له استاد پکاري نو الله د دې د استادانو د لپاره انتخاب د انبیاء علیهم السلام د سلسله وکړو بس کوم انسان چې د الله کتاب ومنه فهغه طریقه باندې چې په کومه طریقه محمد رسول الله ویلې ده د انسان به الله جنت ته بوزي او کله رب العالمین د کتاب نه مخ واړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې شاته کړې نو بلا شک او بلا شبهه د انسان تباہ و برباد دی امام ابن قیم رحمه الله دی القصیدة النونیہ کی یوزے کی وی یا ایوہ الرجل المرید نجاته یا غی انسانا چه تخبل کامیابی قواری یا ایوہ الرجل المرید نجاته وتوی اسمع مقالتا ناسهم معوانی زما خبر واورا زد دیر خیر پایما نویستا با دی اللہ بے اخلاص کی لکه یو سړی په دې لارې را روان دی او دشمنان ورته مخې ته ولاړ دي او دې ځای کې ورته یو سړی ووایي زه دې خیرخواهي کوم خبره مې واوره په دې لار مه ورځه دشمن درته ناست دی ولیدي نو که دی بیا هم ورشو ورغی نو ځان یې تباه کړي خو که لارې بدل کړه الله به اخلاص کړي ما ته په دې لارو کې یو شیطان ولاړ دی الله دې دا خپل سترګې وشرموي دا شرمېدلی شی دویم ما ته په خواهشات ولاړ دي سترګه وایي پردۍ ښځې ته وګوره ښځې سترګه وایي پردي سړي ته وګوره ګېډه وایي حرام را واچوه خیر دی که حلال نه وي غوږونه وایي خیر دی که تلاوت دې واورېد مستلګانې د جانب واوره دې ته هوا نفس وایي دا خواهشات سم ولاړ دي او محمد رسول الله به ویلي وایي چې کله د جهنم ته جبریل ورښکاره کړم چې وګوره یاره دا څنګه حال دی وایي ما چې دې له خو څوک نه راځي او د جنت ته چې مې دا نعمتونو کې ولیدم ما چې د دې نه خو څوک پاتې کېدی نه شي
وایي راته ویل چې دې خوا راشه چې بیا یې ورغلم د جنت نه چاپېره دا تکلیفونه پراته وو ما چې اوس به څوک ورشي یو چې ډېره ګرانه مرګونه پکې وو تاوانونه پکې وو او د جهنم چې وو د دې نه چاپېره د خواهشات پراته وو نو محمد رسول الله ته وایي رسول یم که دې نه خو څوک پاتې شي نو موږ ته دویم دشمن لار کې ولاړ دی چې هغې ته خواهشات وایي او دریم دشمن هغه زموږ د بدن کې یو نفس دی چې هغه موږ د ګناه ته راکاږي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء نو دا درې دشمنان شیطان دشمن دی د الله نبی وایي دا د رګونو کې داسې ځي لکه وینه چې چلیږي الله داسې یو قوت ورله ورکړی دی او نفس اماره بالسوء هغه خو دننه په دې کې پروت دی او خواهشات خو دا پړقا کوي او تاویږي نو دې ته ټینګېدل هم ګران دي نو ابن قیم وایي دشمنان دته ولاړ دي خو اسمع مقالة ناسهم معواني زه دې ورور یمه زه دې خیرخوا یمه زما خبره ومنه چې کله زما خبره دې ومنله د شیطان د چا بچی دی چې په تا باندې مسلط شي عمر رضی الله عنه منلې وه رسول الله وایي عمره زما په الله قسم دی چې ته په کومه لار روان یې او شیطان په هغه رور را روان دي ای عمر ستا د وجې نه لار بدلوي ای عمر ستا د وجې نه لار بدلوي دا ایمان ماشاء الله ابن قیم وایي که خپله کامیابي غواړې او د شیطان نه بچ کېدل غواړې نو زه به ته دا ټکې ووایم چې کن فی امورک کلها متمسکا بالوحی لا بزخارف الهذیان ټولو کارونو کې په قرآن او د محمد رسول الله په خبرو منګلې ولګوه او د چا په تاویلو ماویلو په دې منګړو تو ببولانو پسې مه ګرځه کن فی امورک کلها متمسکا بالوحی لا بزخارف الهذیان لوی نعمت چې انسان په د الله د عذاب نه بچ کیږي هغه د الله کتاب دی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي او ان شاء الله دې موضوع باندې وزن خطبه د توکما یو څو ټکی به ته وایم چې دا ډېر مهمي دا زمونږ استاد مخې ته چې دا کوم کتاب پروت دی د دې یو لوی فضیلت دا دی د بازارونو کې کتابونه خرڅېږي د طالب علم خلک په دې ډېر ښه پوهېږي هلکه دا کتاب د چا دی دا د پلاني دی مړه دا خو داسې وړوکی ملا دی خیر دی دا پرېږده دا د چا دی دا د پلاني دی دا د پلاني دی دا د پلاني خو چې کله داسې غټ ملا وي نو د هغه کتاب خلک په غټه صف خالي هلکه وایي د غټ صف او د غټ شخصیت کتاب دی امام بخاري غټ ملا دی بخاري د هر سړی نه اعلان کوي ترمذي ابو داود دغسې دی نو لوی فضیلت د الله د کتاب هغه دا دی چې تنزیل من رب العالمین دا د بره نه الله را کوز کړی دی او محمد رسول الله وایي قرآن د بره نه راغلی دی الله د اسمان نه بیت العزت ته راولېږو او د بیت العزت نه دنیا ته راولېږو او دا د الله یو پړی دی د الله یو رسه ده او من تمسک به نجا چا چې په دې منګولې ولګولې الله به اخلاص کې پورته به وخیږي ومن ابتغى الهدى في غيره چا چې قرآن پرې خود او په نورو چیزونو کې د کامیابۍ او د هدایت لارې لټولې نو اضله الله الله به ګمراه کړي د دې قرآن مثال د کوم سفیان ثوري به ویلي یو انسان دې کوی ته غورځېدلی دی دا ډېر ناشنا مثال دی او دې انسان ته د بره نه چا یو رسه ورښکته کړه چې فلاني خانه دې پسې ونښله او دا رسه ته یې راښکله یقیني دا سړی به راوځي او که رسې ورښکته کړه هغه وویلې چې دا ستا پړی دی په دې پسې ځان نه کلکومه او ستا په زور هم ځان نه دغه کومه نو یا به د ولږې نه مړ شي او یا به ماران او لړمانان تباه کړي دا دنیا دا یو کوی دی موږ دې کې پراته یو الله د بره نه قرآن راولېږه نزل او تنزیل دې ته وایي چې هغه د بره نه راښکته شي داسې قرآن د بره نه راغلی دی ځکه الله بره دی نو بس کوی کې پراته یو دا د الله یوه رسۍ ده
واعتصموا بحبل الله جميعا، او حدیث کې دی هو حبل الله المتین، دا د الله مضبوطه رسۍ ده. نو دې دنیا کې کوم خلک چې هغه په قرآن منګولې ولګوي نو دا د الله رسولي ولا، او چا چې د الله رسولي ولا الله یې ځان ته خېجوي اوچتوي. نو الله دې موږ په اولنو هغه خلکو کې راولي چې موږ د الله دې رسۍ پورې کلکي وو. هغه اقسم چې راغلی و سیفي ابن اقسم سړی راولېږه ورشه د محمد رسول الله څه وایي، د نبي سلم زمانه ده. نو سړی چې راغی مؤمن نه دی لا، وایي دا پیغمبر څه وایي؟ نو هغه وایي چې یدعو عباد الله الی عبادة الله، یو د بندګانو ته وایي چې چا پیدا کړي وایي د هغه بندګي وکړي. دویم وایي ویأمر بمکارم الاخلاق، خلکو ته وایي چې ښه اخلاق کوئ، پلار څخه اخلاق کوئ، باچا څخه اخلاق کوئ، ښځې څخه اخلاق کوئ، ګاونډي څخه اخلاق کوئ، ملګري څخه اخلاق کوئ. دا بوډا سپینګیری دی، نه قرآن ویلی او نه حدیث ویلی، مسلمان شوی هم نه دی لا. یا بچو دا خبرې کوي وایي آو، نو ته وایي اتبعوه، ورشئ ده پسې روان شئ، ولا تکونو فیه اصنابا، داسې مه کېږئ چې بیا وروسته لکۍ پسې نښتي وئ او خلک دنه مخکې شوي دي، ورمخکې شئ رسا په دې څټې باندې ورته لاسونه کېدئ. نو الله دې موږ د قرآن په خادمانو کې هسې لکۍ نه ګرځئ، الله دې موږ اصلي مدیان وګرځئ چې دا قرآن هم د پړي نه نیولی او موږ ورپسې او الله مست اسمان ته وخېجئ. او الله راته وایي چې یا ایتها النفس الطیبه، یا پاکه روحه کانت فی جسد طیبه، چې ډېر پاک بدن کې وي، او ادخلی الى روح و ریحان و رب علیک غیر غضبان، ورشه دا خوشبویي دي، دا خوندونه دي، او رب العالمین ډېر خوشحاله دی ستا نه، الله غصه نه دی. دې قرآن باندې الله یو داسې پور ورکوي چې محمد رسول الله علیه السلام وایي لا عینون رأت، هغه د چا سترګو نه دی لیدلی، ولا اذن سمعت، د چا غوږی صفت نه دی اورېدلی، ولا على قلب بشر خطرت، د چا زړه کې سوچ نه دی راغلی. څنګه؟ یو حدیث درته وایم، امام احمد راوړی دی، روایت صحیح دی. د الله نبي وایي علیه السلام چې د جنت کې الله ښځې پیدا کړي دي، حورې پیدا کړي دي، نو ماشاءالله سمې ښایسته دي، ته به د شترمرغ هګۍ دي، او ته به وایې چې دا د یاقوت او د مرجان کاڼي دي، کأنهن الیاقوت والمرجان. او دا به داسې چې دی له به غوسه هم نه ورځي، بد اخلاقي به هم نه کوي، ورکېږي به هم نه. او دا جنتي چې کله د دې ته وګوري نو د دې په دې بدن په دې مخ کې د خپل مخ ویني، او دا به ورته وایي دا حورې چې طوبی لمن کان لنا وکنا له، مزې د هغه چا دي چې موږ د هغې شو او غصبن شي. دا خبره چا ذهنونو کې لږه کمه راغله چې ما دونه قیمتي ښځه به وي. نو محمد رسول الله ته وایي ولنصیبها، یوه لوپټه د هغې ښځې، څوک ته زړوکې وایي، څوک ته لوپټه وایي، که دا یو لوپټی دې دنیا ته راښکاره شي، او دا ټوله دنیا د مشرق نه مغربه پورې او د مغرب نه تر جنوب او شمال پورې، او دا ټولې روپۍ راجمع کړو، ډالرې، یوروګانې، ریالونه، دینارونه، پاکستانۍ او افغانۍ او انډیشن، او دا ټولې روپۍ راجمع کړو، نو دغه یوې لوپټې قیمت ته نه رسېږي. د یو ملک روپۍ نه، د یو بینک نه، د یو سرمایهدار نه، ټولې دنیا چې قیمت کې د هغې لوپټې ته نه رسېږي. نو چې لوپټې دونه قیمتي، نو هغه صاحبة اللوپټه به څونه قیمتي. دا الله ورکوي په څه باندې؟ دا په خدمت د قرآن کریم باندې، دا په علم د قرآن باندې، دا د الله په خوشحالۍ باندې. نو زمونږ دا کوم کتاب د رب العالمین چې دی، د دې لوی فضیلت دا دی چې دا د الله کتاب دی. الله ډېر لوی دی. د بادشاه یو خط که موږ او تاسې ته راولېږه، نو تاسې به مو وایئ چې مولوي صاحب زر یې وویوه چې دا چې لیکلي دي صاحب، او زه به هم کوشش کوم مونځ کې به مو وایم چې یاره زر کله به دا مونځ ختمېږي. او دا کتاب تنزیل من رب العالمین، الله یو خط را لېږلی دی، رب العالمین را لېږلی دی، داسې خط دی تبارک الذي نزل الفرقان، سم برکتونه پکې پراته دي، او داسې خط دی چې هو خیر مما یجمعون، د ټولې دنیا نه غوره دی.
او داسې خط دی چې الله وایي فبذلک فلیفرحوا په دې خوشحاله شئ. او داسې خط دی چې محمد رسول الله وایي چې چا یاد کو عمل یې پرې وکړه نو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، د ټولې دنیا د خلکو نه دا غوره دی. او داسې خط دی چې چا پې منګولې ولګولې نو الله نجات ورکوي. عبدالله ابن مبارک دی د امت کې ډېر لوی عالم دی، محدث هم دی، مجاهد هم دی. رقې ته تللی و، څه د پاسه 1 لاک یا 2 لاکه طالبان ورسره وو. هغه یو ځل قرآن راواغست او داسې ورته کتل یې او ژړلې. چې ورته ویل ولې ژاړې ابن مبارکه؟ وایي اتانی کتاب، یو خط راغلی دی ماته من کریمین د عزتمند الله نه. اتانی کتاب من کریمین او څنګه وی اتانی کتاب من کریمین کانه قلاید در فی نهور الکواعب، لکه د قیمتي ملغلرو امیر د پیغلو زنانو په غاړه کې. او یې ځان سره ونیو وی فقلتو له اهلا وسهلا ومرحبا بخیر کتاب جاء من خیر کاتبه. یا خط ستړی مشي په خیر راغلی، هر کله دی الله زموږ کور ته راوله داسې خطونه دی الله وخت راولي. نو موږ هم ویو دا د الله کتاب دی او دا زموږ میلمه دی الله را لېږلی دی. نو موږ هم ویو چې اهلا وسهلا ومرحبا بخیر کتاب جاء من خیر کاتبه. والله که یا داسې کتاب دنیا کې څوک پیدا کړي او یا چې چا را لېږلی دی که ذات پیدا شي. نو دا یو فضیلت د قرآن دی چې دا د رب العالمین خط دی او دا د ډېرو برکتونو نه ډک خط دی. په دې باندې انسان الله ته نږدې کېږي چې کله صحیح نیت الله انسان جوړ کړي. الله د دې په وجه قدر ورکوي. څنګه قدر ورکوي؟ کال 380 ورځې دی یا 380 حساب شمسي او قمري کې څه فرق راځي؟ دې کې یوه شپه ده چې رب العالمین وایي ته 1000 کاله د الله بندګي وکړې نو دا ترې غوره ده. 1000 میاشتې د 1000 میاشتو د بندګۍ نه د دې یوې شپې بندګي د الله ته غوره ده. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا دې شپه کې څه چل دی؟ روپۍ ورسره ډېرې دي، دولت ورسره ډېر دی، فوجیان ورسره ډېر دي. نه نه، الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر. دې شپه کې د قرآن نزول شوی دی نو الله دې شپې نه دونه قدر. نو که چا قرآن له غاړه ورکړه یقیني الله له قدر ورکوي. دویم وګورئ وروڼو، میاشتې ډېرې دي په ټولو میاشتو کې کومه میاشت غوره ده؟ رمضان. چې د الله نبي به ویلې چې دا میاشت چا باندې واوښته او دا جنتي نشه الله یې تباه و برباد کړي. جبریل ورته ویلي محمد رسول الله وایي امین. او د الله نبي به ویلې اتاکم شهر مبارک، دلته برکتونو میاشت دا در روانه ده. زه هم تاسو ته وایم دا در روانه ده. ځکه نن د شعبان اول تاریخ دی چې بیا دا تاریخ راځي او موږ او تاسې ژوندي یو او ملک الموت غرق نه کړی انشاءالله روژه به یې وایي. الله دې ورسوي رمضان ته او الله دې زموږ ستاسې ژوند کې ډېر دغه میاشتې راولي په موږ. دا رمضان چې دومره قیمتي دی دا ولې؟ الله یې وجه ذکر کړې ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دې کې قرآن راغلی دی. مکی ښار مسجد حرام چې دا د قرآن لومبنۍ مدرسه ده، غار حرا او مکه. الله څونه عزت ورکړه. حرم مکې کې یو مونځ وکړه لکه 1 لاک مونځونه چې د نورو خبرونو کې کړي. حرم مدني کې یو مونځ وکړه لکه 1000 مونځه چې دې کړي. 50 روایت کمزوری دی. وڅن اشنا کتاب دی کنه د کوم خار سا د کوم کلی سا د کوم وطن سا چې تعلق جوړ شوی دی الله له عزت ورکړی. جبریل امین هغه فرشته چې الله وایي نزل به الروح الامین او رب العالمین د هغې باره کې وایي چې عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین. الله ملایکو کې ولې له عزت ورکړه؟ دا د قرآن طالب دی، د قرآن استاذ دی. د الله نبی وایي هغه د قرآن طالب هغه د قرآن خادم چې قرآن یاد کړي او بل ته وښيي وایي دا د ټولې دنیا نه غوره دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. داسې لویه سرمایه موږ څه شته دی. عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل لبید ته وویلې
لبید د عربو مشهور شاعر و، رب وله داسې فصاحت ورکړی و چې دنیا به د لبید د نوم نه خبر شوه را رسېدل به، او الله له ډېر ژوند هم ورکړه. یو ځل چا ورته ویلی چې ولې لبیده ژړلې، ولې ژاړې؟ لبید ورته وایي ولقد سئمت من الحیات وطولها، مړه ژوند مې اوږد شو په دې باندې ستومانه شوم. یا لکه نو په ژوند خو څوک نه ستومانه کېږي، ته څنګه ستومانه شوې؟ وایي وسؤال هذا الناس کیف لبیدو، خلک یو بل ته وایي دا لبید به اوس مړ کېږي او که نه به مړ کېږي. هسې د خلکو د سوالونو به یې ستړی کړم. نن سبا خو دا کیسه بیخي ډېره شوې ده، باید سړی به خپله خوري د بل به ورته په سر دري، خپله به اغوندي د بل به ورته په سر دري، خپله به د الله د دین کار کوي، بل به وایي دا څنګه زه ختم کړمه. دا لبید دی. عمر فاروق را وغوښته، داسې صحابه ناست دي، اسمبلیحال ناست دی، ورته وایي پاته موږ ته یو نعت وویوه، یو شعر موږ ته وویوه. لکه موږ ورته زمانه خو دا د نعتونو دغه دی، ښه تکړه سړی هغه دی چې په غوږ ګوته کېږي او غټ شعر ووایي، او فلانی داسې شو فلانی داسې شو. بعضې شعرونه خو هسې تپې ورانې کړي او دای دې جوړ کړي. چېرته جهادي شعري، د قرآن شعري، ایمان جوړونکي شعري، دا خو بیا دوی مقصد دی. حسان ته محمد رسول الله منبر جوړ کړی و، ویله کېنه حسانه دې ته اوس احجو المشرکین، او دا ځل پې داسې لاړې و، غربال داسې شو، او داسې یو ګاڼې بجانې هغه ډولکي او باجې چې نور داسې ناست خو نه دی، خو ډبچوري ده په غیر د رباب او د سورني او د دې نه. وفلاني داسې ناست وویو، څه ناست یې وویو؟ توحید یې پکې وویو نه، سنت یې پکې وویو نه، جهاد یې پکې وویو نه، خو یو سندره به وویله او زور زور سره نور اسباب ورسره وو. الله دې زموږ شاعران هم د کتاب او سنت شاعران کړي. او ماښام به لګۍ وایي خادم مې د روضې که، ستا د در ملنګ یم، او د روضې خادم مې که، او ستا په لاره باندې پاکه ګیډه وخروي، نو که ته روضې ته لاړ شې به څه چل وکړې؟ سهار 11 بجې بیا راپاڅېږي مونځ نه کې، نو د روضې خادم نه تر باتروم خادم جوړول غواړي، جنرالۍ پاکوه، دا خو په خولې ویم زړه کې به ولې ځای ورکې. لبید ته شاعر دی، او دیوان لبید مشهور کتاب هم دی. قصر لبید اسمبلي د صحابهو ناسته ده، هله موږ ته شعر وویوه. لبید ډېر شعرونه الله خوښ دي. لبید پاڅېد، انکار پرې نه کو که نه. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. سورة بقره ورته اول نه اخره پورې ویل. عمر ورته ویل لبیده موږ تلاوت نه ویلی، شعر هم ویلی و. نو لبید ورته وایي ما كنت لانشد شعرا بعد ان علمني الله سورة البقره. قرآن کې لا سورة بقره هم شته، او زه لا بیا هم شعرونه یم. شعر د چا بچی دی؟ عمر صاحب اعلان وکړ د نن نه بعد به د لبید 1500 درهمه تنخوا نور هم پیرئ، ځکه د ده قرآن څه دونه مینه ده. زما ورونو ته د قرآن یو لوی فضیلت دا دی چې د دې په وجه الله مشري خلکو له ورکوي. حدیث ابو مسعود انصاري دی، امام مسلم راوړی دی. د قوم امامتي به څوک کوي، ویؤم القوم اقرؤهم لکتاب الله، چې څوک ډېر ښایسته قرآن وایي نو هغه به د خلکو امامتي کوي. نو ګوره د امامتي هم یو لوی د عزت شی دی، او دا په څه باندې میلاو شوه؟ دا د رب العالمین په کتاب باندې. مهاجرین چې کله رال، بخاري کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، نو د دوی امامتي به سالم کوله. دا مولا حذیفه، د حذیفة بن الیمان یو وفات شده مری و، ده به امامتي کوله. نو عبدالله بن عمر ته چا ویلې د امامتي ده ته ولې حواله کړې ده؟ وایي کان اکثرهم للقرآن، ده ته قرآن ډېر یاد و، مری دی سات شوی دی. مهاجر صحابه له انصارو له امامتي کوي، ولې؟ دا عزت ول الله د قرآن په وجه ورکړه. دا لا څه کې دا قرآن موږ قبر کې بیا نه پرېږدي، عزت راکوي. کله چې احد کې شهدا وشو، هغه ډېره ناشنا صحنه وه، د الله د نبي غاښونه پکې مات شوي وو، د محمد رسول الله سر عمرو بن قمیعه ایښتلی و، او فاطمه وایي ما دا ګوتې ورښکته کړې، د ګوتو دا سرونه زما د هغه زخمونو کې لاړ، سرګړی مې اوس زامې پکې ور واچو، په اوبو مینځه، ما وایي وینه به زیاتېدله، و بیا هم ساړومبي جوړه کړه، په هغې باندې الله وینه ودروله.
او د محمد رسول الله او یا د باغ ګلان په احد کې شهیدان شوي. سید الشهدا حمزه هم شهید شوی و. هغه صحابه مصعب بن عمیر شهید شوی و. داسې صحابه وو چې نبي سلام ویلې پلانې هغه شهید شوی دی. او د محمد رسول الله د دې مخ نه اوښکې روانې وې، ډېره د غم صالحه وه. دلته هغه ابو سفیان اواز هم کړی و لنا العزا ولا عزا له. دا د عزا برکتونه دي چې رسول الله ورته ویلي و لنا المولا ولا مولا لکم. صحابه زخمین هم دي او یا صحابه شهیدان شوي دي، کم خو نه دي. د یو مدرسې او یا طالبان شهیدان شي. یعنې معونه کې د شهیدان شوي و. دې کې جابر بن عبدالله وایي بخاري کې روایت دی، زه رالم دې کې زما پلار هم شهید شوی و عبدالله. او دې ظالمانو چې پوسه کټ کړې وه، غوږونه یې کټ کړي وو، سترګې یې رایستلې، مسله یې وله کړې وه. جابر وایي ما ژړل که زما نور ټولې نهه میندې وې، یو ځل کې هلک وما کفن یې پرې راواچو ملګرو. رسول الله راغی او دا کفن یې دواړو په دواړه مخې خپل کړ. امام بخاري باب ذکر کوي باب تقبیل المیت بعد ما ادرج فی اکفانه. مړی چې کفن کې کېږي بیا یې شیخ ښووي. رسول الله ویل حمزه شو، تاسې زما کاکا وګورئ حمزه نه ښکاري. صحابي راغی یا رسول الله حمزه هغه میدان کې شهید شوی دی خو وینو باندې د احد کټې سرې دي. رسول الله خفه شو، ویې ژړلې، ویې ویل که د صفیې جاسې پسې نه وې والله ما دا کاکا نه ښخو. پرې چې سبا قیامت کې د مرغانو کېږي دا راروان وی، بل خلک په سبا د مړي نه ښخوي. یو بل صحابي دی ناشنا وه قیم وه جلبیب رضی الله عنه. دا د ونې له لاندې غریب دی، کور یې نشته دی، د شکل نه تور دی. رسول الله علیه وسلم ورته ویل جلبیبه ښځه کې ویل یا رسول الله څوک ښځه نه کوي. خو ښځه یا په پیسو کېږي هغه هم نشته، یا په ښایست کېږي هغه هم نشته، یا په قومیت کېږي هغه هم نشته دی. نو څنګه زه ښځه وکړمه؟ جناب محمد رسول الله ویلې پلاني کور ته ته ورشه، د انصارو کور. هلته ویلې ورغې کور والا راووته جلیبي به څنګه راغلی؟ زه دې نه راغلی رسول الله وایي چې نور راغلی. ډېر خوشحاله شو، د هغو خیر و چې نبي صاحب ځان نه غواړي. وایي چاله غواړي؟ وایي ما دې ویل چې ته ورشه. یو بل ته وخندلې، ده ته ورته اسلوب ورکړو، شکل ته یې وګوره، پیسو ته یې وګوره، قومیت ته یې وګوره. والحمدلله محمد رسول الله لکه څنګه چې د سړو تربیت یې کړی، والله چې د زنانو تربیت یې کړی. نو هغه جینۍ ورته وایي څوک دی؟ وایي دا لنډی تور بې وطنه هلک دی. وایي څه کوي؟ وایي تا غواړي. وایي دا دی څوک؟ وایي محمد رسول الله را لېږلی دی. وایي دې ته وګورئ وګورئ چې چا را لېږلی دا خولې ته وګورئ. والله چې محمد رسول الله مې هر چا ته په نکاح کوي. آمنا وسلمنا، زه خلاف نه کوم. دا جلیبي لږې ورځې شوي دي احد میدان کې. محمد رسول الله صحابه را جمع کړه، شهیدان یو طرف ته دي. داسې شهیدان پکې وو چې هغه اصله چا ونه پېژاندل، لکه انس وایي یو په ګزما تره و چې صرف زما د هغې خور د ګوتې په بندونو باندې ورپېژانده چې او دا ښه دی. رسول الله وایي ما لي لا ارى جلیبي په جلیبي نشته دی. وی کته یا رسول الله صحابه ویل نشته به چې تښتېدلی وی د تېښتې هلک نه دی، د ایمان غونډۍ ده. رسول الله ویل ویې ګورئ چې داسې وکته د احد یو طرف ته یو کنده وه، د شګو یو ډېری و، طرف ته جلیبي شهید پروت و او اوه کافرې د ځان څه وجلي وو. نبي صلی الله علیه وسلم وایي قتلوه قتلهم الله. زما ګل جلیبي مې مړ کړه، الله دې تباه و برباد کړي.
دا صحابه چې کله ډېر شهیدان شو د کفنونو کیسه ګرانه وه د قبرونو نه وه مصعب او حمزه چې شهیدان شوي نو محمد رسول الله ویل سرګړی پې واچوئ د کفن پسې خو دا مخ به د خیر دی پټ کوي یا رسول الله څه چل وکړو قبر وکنه یو دوه دوه پکې ښخ کوي قبرونه وکنستی شو دوه درې پکې غورځېږي د الله نبي له حد کې قبلې ته څوک مخکې کړو امام بخاري دا حدیث راوړی د جابر بن عبدالله چې نبی علیه السلام ویل چې هغه سړی قبلې ته مخکې کوي چې اکثرهم احسن للقرآن چې چاته قرآن ډېر یادېږي قرآن سړي له حد کې هم دغه کوي دا پیدا ورکوي د ملک بادشاه به ماغه څوکي گورنر به ماغه څوکي والي به ماغه څوکي چې په قرآن پوهېږي عامر بن واصله وی ابن الاسقا رضی الله عنه چې عمر رضی الله عنه یو ځل د مکې نه مدینې ته ته لار کې نافع بن عبدالحارث یو ځای شو عثمان مقام کې نو عمر ته وی عمره وادي د مکې گورنر دې څوک مقرر کړ نو هغه ته وایي ما ابن ابزه گورنر مقرر کړ هغه وایي ابن ابزه څه دی څوک دی وایي مولا من موالینا یو مری دی وزاد شوی دی نو نافع ابن عبدالحارث ورته راوګرځېده مریانو کې حکومت شي کولی چې تا به موږ گورنر مقرر کړ نو عمر رضی الله عنه ته راورسېد او ته ویل یا لکه تا ته د پیغمبر حدیث نه دی معلوم چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین د قرآن په وجه الله قومونو له عزت ورکوي دا د قرآن استاذ دی دا د قرآن طالب دی دی که غریب دی که پیسې ورسره نشته خو د قرآن عمره غټه سرمایه ورسره نبي صلی الله علیه یوه ښځه راله و یا رسول الله ما په نکاح الله نبي ته کته پورته وکتل یو صحابي ناست و وایي زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه بخاري کې روایت ده یا رسول الله ستا ښځې ډېرې دي معلومیږي چې ورته ورته نه کېږي ما ته یې واله کړه زه ښځې پسې ګرځم نبي سلام یې زه بربرې کموله ورسره که مهر راوړه به څه شي مهر راوړه مهر څه ته وایي پیسې راوړه پیسې خو یې نشته د طالبان د جامې سپینې سپینې دي غریبانانو جب کې ته وګورئ د مالداره به کې 200 روپۍ کې نور شیټ کې نه وي یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف د الله نبي ته وایي ورشه د اوسپنې یو ګوتمه راوړه لار وګرځېد و یا رسول الله نور نه پوهېږم خو دا یو لنډ دی که دې لی ورکوم زه به څه وکړم او که په منځ یې نیم کوم نه د دې کار کوي نو زما ایسته داسې خفه روان شو محمد رسول الله ته آواز وکړي طالب جانه راشه چې راوس قرآن ته یاد دی او په یادو ته یاد دی یا رسول الله پیسې نشته د قرآن خو ازمری یم سوره کذا وکذا وکذا لسور عددنیها امام بخاری روایت راوړي عددها نو د الله نبي ته ویل زوجتکها بما معک من القرآن زما هرېدا شو قرآن ورته ښی وه څونه عزتمند کتاب دی والله چې ښځې م الله په دې قرآن ورکوي والله د یو آیات فهم د قرآن چې د صحیح میمون ابن مهران قرطبي سوره ال عمران کې د دې واقعه لیکلې ده د مېلمنو سره ناست و وینځ یې راروانه وه د شیشې لوښي سو خوراک پکې و خپې تاو راتاو شوه بس راوغورځېده لوښي مات خوراک ختم بس د ده د سترګې داسې سرې راووتلې ورته ویل وام به دې تاوان باندې نه اخلم او پرېږدم دې نه ده چې ولیده چې مولا ډېر غوسه شو نو په دې پوهېده چې مسلمانان په قرآن باندې به کنټرولوي دا په بل شي نه کنټرولېږي والله که دا په توره کنټرول کې که دا په څه په ټوپک کنټرول کې خو دا به په الله باندې کنټرولوي او د الله په کتاب باندې ښځه پوه شوه چې اوس مې هیله توله شوې ده ویل مې او د مرګ خطره مې ده کې نو دې ته د قرآن علم ورته یاد و وینځه وه خو د قرآن یو آیات ورته یاد و نو ته ویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ اے مسلمانه مومن باغی چې غصه خوري بس محمود ابن مهران بدن په قلاره شوی کظمت غیظي غصه مې وخوړله خو تاوان به نه اخلم نو هغې چې ما څه دي نو دویم ټکی پسې وی والعافین عن الناس مومن به دا چې هغه مخلوق ته ماتې کوي نو ته ورته ویل چې عفوت عنک زه د الله دپاره یې معاف کړی
شکریه ول ادا کول دی آیات یو بل ټکی دی والله يحب المحسنین تاسو احسان وکړه الله دې احسان وکړي میمون ابن مهران وایي چې رښتیا د احسان کوونکو سره الله مینه کوي بس تجر الله په نوم باندې آزاد دی یو د قرآن آیاتو د والو نه بچ شو تاوان نه بچ شو د وینځتوب نه بچ شو قرآن ډېر د عزت کتاب دی د دې باره کې راځي د عبدالله بن عمرو بن العاص روایت دی جنتي چې جنت ته خیږي نو د جنت دا پوړۍ او دا چتونه دا د قرآن د آیاتونو په حساب دي ورته وایي به قرآن لولو چې اخر کوم آیات ته ورسېدې هغه داسې دی ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا دا عائشہ به روایت ده الماهر بالقران څوک چې په قران پوهیږي مع السفره الكرام البرره الله به پاکو ملائکه سره اوچت کی علي رضی الله عنه یو ځل طالبانو ته ویلو مسواک کوي وای کله چې یو سړی مونږ کوي او دا قاری د قران یو دا تلاوت کوي د شپې فرشتہ راشي رسته ودرېږي د قرآن لولي فیبتو هغه ته رانږدې کېږي خو دې معنی ګردان ده چې د شپې به قارن تهجد کوي داسې نه چې برستن نه یې غاړه اخېستې چې ما انتظار چې داسې ګرم ځای به نه پیدا کېږي دا ملک شاته ودرېږي او پسې نږدې کېږي تاسې په رب یقین وکئ د علي رضی الله عنه دا ټکی چې زه واورم زما عقل ورته حیران شي وایي حتی یدعو فاه علی فیه القاري دا فرشته د قاري صاحب په دې خولې باندې خوله کېږي نو فیقرأ من جوف الملک د ده اواز بیا د فرشتې د خېټې نه وځي نو مسواک به وایي چې ملایکو ته ضرر ونه رسېږي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې چا قرآن وویو الله ته د عزت تاج اچوي پلار او مور ته یو تاج سر کوي داسې چې د ټولې دنیا نه غوره وي ابو امامه رضی الله عنه روایت دی چې چا قرآن لوستلی دی نو دا قرآن بدله قیمت کې شفاعت او سفارش کوي الله دې دا قرآن زمونږ او ستاسې ټولو شفاعت کوونکي وګرځوي بلکې دا لا څه کوي د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وایي په جنت کې به د یو سړي درجې اوچتې شي دا به وایي بما هذا یا ربي الله دا په څه باندې نو هغه به ورته ووایي چې دا ستا نیکان بچي و طبراني الاوسط کې دا روایت راوړی دی صحیح روایت دی او تا په یو چا خرچه کړې وه نن هغه علم او زیاتېده د قرآن ستا کې پوره حصه ده او د دې قرآن باره کې راځي چې دا د رب العالمین هغه کتاب دی چې د مخکینو او د وروستنو د ټولو د هدایت کتاب الله دا ګرځولی دی رب العالمین دی موږ او تاسې د دې قرآن خادمان وګرځوي محمد رسول الله علیه وسلم به ویلې یا د قرآن کریم استاد شه او یا د قرآن کریم طالب شه او یا د قرآن کریم خادم شه نو موږ خو د قرآن استادان نه خو د هغو هغه پیښې کوو هغه مشهوره مقوله ده کبرني موت الکبرا مشران نه او زموږ داسې استادان چې هغه نن خاورو خوړلي دي خو انشاءالله بدنونه به خاورو خوړلي خو چې څونه قرآن او حدیث موږ ویو والله العظیم پوره حصې ادب کې دا د محمد رسول الله خبره ده یا د قرآن طالب شه یا د قرآن خادم شه او یا د قرآن استاد شه څلورم مه کېږه چې د دې خلاف کې کنې تباه او برباد بشي نو موږ او تاسې به انشاءالله دا زموږ د الله کتاب په دې به موږ کوم ځای ته رسېږو الله ته په دې به موږ جنت ته رسېږو په دې به موږ د محمد رسول الله شفاعت نصیب کېږي دا به زموږ تله د میزان به کوي او موږ د فواید کې یو بحث لیکلی دی د درېیم جز کې چې عملونه لږ وخت کې څونه ډېر عمل کېږي نو چې څونه سوچ موږ کړی دی نو د قرآن کریم باندې چې څونه نیکۍ جمع کېږي دا په بل هېڅ شي نه جمع کېږي نو موږ دې ته ویو چې ته زموږ د الله کتاب یې او په الله زموږ قسم دی چې دا موږ 10-12 کاله مخکې کړی دی چې ربه د دې کتاب خدمت به کوو الله ته موږ له توفیق راکړي او ربه قیامت کې به داسې خلک راپاڅېږي چې د قرآن مزدوراني او د قرآن خادماني یا الله موږ هم پکې ورولې رب العالمین ستا د محمد رسول الله د ښایسته خبرې چې حدیث رسول الله دي الله موږ د هغې خادمان هم جوړ کړي قرآن به موږ او تاسې ورته داسې نه ویو درسونه کېږي زما ورو
قرآن نه ټوپک جوړ کړی، یو پې کافر کوه بل پې کافر کوه بل. الحمدلله زموږ قرآن کې به دا کیسه نه وي. موږ چې الله وایي کافر دی موږ یو کافر دی، چې الله وایي مسلمان دی موږ مسلمان دی، چې الله وایي جنتي دی موږ یو جنتي دی مبارک دی، او چې الله وایي جهنمي دی موږ یو جهنمي دی، الله دې دې وباسي. زموږ کې څه کمیږي؟ نو د قرآن کریم خدمت به موږ او تاسې کوو، کوو به د خیره څه که نه، قرآن له به وخت ورکوو. دا به نه وایو چې زما په ژبه نه چلېږي. محمد رسول الله وایي هغه سړی چې قرآن لولي او په دې کې دیکړې وایي نو ته له ډبل اثرونه دي په دې باندې، په دې بنا باندې. زموږ دنیا کې نور څه دي؟ خدای یو قرآن پاتې دی راته. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ د قرآن خادمان وګرځوي انشاءالله. که الله ژوند راکړه د نورو کلونو په شانه، نو نن د شعبان اول تاریخ دی، نو 5 تاریخ باندې دلته به زه د قرآن کریم دوره تفسیر شروع کوم د الله په مدد باندې. او بله لویه دغه پکې دا ده انشاءالله موږ څه کته کوم 20 منټه خانه چې ده دې کې به د لرو ځایونو مسافرې جنګۍ هم پاتې کېږي. نږدې علاقه کې چې څوک وي هغه به راځي درس له او بیا به ځي، یعنې د هغو به نور څه انتظام دلته نه وي. دا خوند نه کوي وروڼو ګوره چې ما او تاسې سبا جنت ته روان یو، زموږ ښځې الله مې کې جهنم ته روان دي په ښځو باندې خویندو باندې. خلک وایي خلک به څه وایي، دا سکولونه چې روان دي چا ورته څه وویلې، دا یونیورسټیانو کې چې شپې کوي چا ورته څه وویلې. باید چې موږ زموږ بچي زموږ ښځې دا ټول د قرآن کریم خادمان شي. او انشاءالله زموږ داسې اراده هم ده چې سږ کال موږ قواعد علم المیراث د مازدیګر نه وروسته یا د هغې به د ملګرو سره طالبان ملګري راځي به د علم میراث قواعد به ویو. نو موږ به دې کې 4 طبقې خلک کېږو، 3 د قرآن ویونکي بندي. او دا ډېر لوی دروند کتاب دی. انا سنلقي علیک قولا ثقیلا د الله نبي باندې چې به کله نازلېده وان جبینه لا یتفسد عرقا د ګریوان نه به په ژمي کې هم د خولو ډېرې دارې والې. نو موږ وایو چې الله موږ خو دا دروند پیټی نه شو چتولی، خو الله ته موږ له توفیق راکړي رب العالمین. او دا محض د الله په فضل کېږي. سره سهار 9:30 بجې ته درس شروع کړه او د مازدیګر پورې کوه، ډېر ګران کار دی. خو یسیر علی من یسره الله دې موږ ته اسان کړي. او قرآن به همداسې ویو انشاءالله چې ځان پرې جوړ کړو او نور امت ته چې فایده ورسېږي. او دویم به موږ او تاسې قرآن طالبان جوړېږو. زم د قرآن یو طالب یم، تاسې مې یو دې له وخت ورکول غواړي، ځکه دا به انشاءالله د روژې د 25 یا د 20 پورې د الله په مدد باندې. او بل چاله چې الله پیسې ورکړي داسې په وړو او په پیازو یو شي او بل شي باندې لګي او په کارونو باندې. دلته الحمدلله سږ کال ګڼ طالبان دي، موږ لږ بلاد به وي، نو د دې به موږ تاسې خوراک انتظام هم کوو. مال یې مه راکوئ، زه په پیسو څه کوم او امید بل نه ورکوئ. خپله طالب له وړه اخلئ او لږدی وي لکه دا وله پاخه کوي، غوړي وله راوړئ. دا هم خوند نه کوي چې موږ تاسې کورونو کې غوښې خورو او زموږ بچو ته دال نه میلاوېږي او لوی دیګ ته 1 کیلو دال ور واچوه. نو موږ تاسې په دې باندې مال هم لګوو. والله چې حقه مال دی چې چا په الله په کتاب ولګوو، حقه مال دی. دا مسجد جوړ شو الحمدلله، برم دی، الله شانتۍ راوسته. لیکن بل څه خلک یې الله حصه کړې ده، یا 1 روپۍ یا 1 کروڑ یا ډېر یا لږې. والله العظیم چې د قیامت پورې څومره عبادات پکې کېږي د هغو کې پوره حصه ده. یو عالم دی ستا په پیسو باندې ستا په خوراک باندې عالم شو چې دی څومره طالبان جوړوي د قیامت پورې، او دا سلسله روانه وي انشاءالله دې کې ستاسې پوره حصه ده. موږ به مالونه په دې قرآن لګوو. د قرآن دا طالبان دا ابناء القرآن دي، د قرآن بچي دي، دا اصحاب القرآن دي، د قرآن ملګري دي. وایي که څوک دا وایي حدیث کې راځي چې زه د الله لوی منم، نو دا د 3 خلکو عزت وکړي. یو د انصافي بادشاه، دویم د سپینې ګیرې والا مشر، او دریم د قرآن د طالب. ان من اجلال الرب تبارک وتعالى اکرام ذا الشیبة المسلم وحامل القرآن، دا روایت دی. نو انشاءالله دغه ورځ یاده کړئ، درس به شروع کوو. دا وخت هسې تېرېږي، راځئ چې دې وخت کې څه وکړو. دا داسې لکه بینک ته سړی چا نه ایستلی دی او ته یې تاسې 1 ګنټه ټایم دی او چې څونه روپۍ دې ویستلې بس هغه ستا دي. او دوی چې داسې 3 وخت به خوب وکړم او بیا چې راپاڅېدم په یو پیره کې زه دونه شمړو دی چې زما د 900 پورې کار کوي. او چې وده شه چې راپاڅېد 20 ګټې مې اوښتې و. د لاس کو چې پیسې راولم سړي ته ویل نه ټیم ختم شوی تش تور به وزېږي. دغه شان مونږ دنیا کې د قرآن سره پیسه څه شی دی، بینکونه څه شی دی، ریال او ډالر څه شی دی، دا د ټولو نه هو خیر مما یجمعون. داسې نه ورونو چې سبا قیامت ته ورشو
یو روایت کې راغلی دی د طبراني چې د قبر کې دا سړی دا جوابونه صحیح ورکړي نو ملائک به ته وایي دا د کوم ځای نه یاد کړ ابو قرات کتاب الله د الله کتاب مې لوستلی و ایمان مې پرې راوړی و نو درس به شروع کېږي انشاءالله موږ تاسې به ټول دې کې حاضري کوو 1 ګنټه چاته خو ټیم میلاوېده کینی دی 2 ګنټې میلاوېده دلته به طلابې د هغې به شریکه خدمت کوو انشاءالله دا زموږ میلمانه دي قرآن زموږ میلمه ده میلمه سره چې میلمانه را شي خلک د هغې هم قدر کوي داسې به نه کوو چې طالبانو زموږ په ډوډو مست شوی او یا باید سړی کور کې ښځې سجام وکړي را جمعې تعلیم څه ونښلي نه دا د قرآن ملګري د دې به موږ قدر کوو د دې قدر چې موږ وکړو الله به موږ له قدر راکړي رب العالمین دې زموږ نه راضي شي الله دې زموږ د ټولو خاتمې په ایمان کړي الله دې زموږ حیات طیبه وګرځوي او الله دې هغه زندګي زموږ او ستاسې نصیب کړي چې په کومه زندګي موږ الله او رسول خوشحالېږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين